إني علما محترم رمضان المبارك مش فقط ميدوبان لذا يا الله تعالى رحمتنا بباران وشان راوريگی يا الله تعالى بهر انسان باندې دمرا انعامات تي الله تعالى اخبر قرآن مجید کے فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچری انسان دا انعامات چې ما په انسان باندې کړی دي دا شمیرلو غواړي نو دا نشي شمیرلې په دې ټول نعمتونو کې چې الله تعالی په دې انسانانو باندې کړی دي دې یو عظیم نعمت دا د وخت دی چې الله تعالی انسان ته وخت ورکړی دی د دې قدردانی وکړ دا په دې ټول نعمتونو کې دا وخت دی دا ولی یو عظیم نعمت دی ځکه دا یو عظیم نعمت دی چې الله تعالی قرآن مجید کې په وخت باندې زی په زی قسمونه کړي الله تعالی قسم کړي والعصر قسم می دی په زمانہ باندې صرف بیا پیوزے کہ نا بار بار او بار بدل زیب زیبان اللہ تعالیٰ بوقت بان قسمون قری اللہ تعالیٰ فرمائی واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس والفجر وليال عشر اللہ تعالیٰ زیب زیبان دی پدی وقت بانے قسمون قری دا یو عظیم نعمت دے انسان خوش نصیب آغا دے کہ دی وقت دی قدردانیوں کی او چې اللہ تعالیٰ ورطبیع دی وقت سرا صحت امور گڑے ہوئی دی قدردانیوں کی ندغا انسان کامیاب دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی یوسوس جنا یسوس جنا مخی غنیمت گڑائی اگے کے فرمائی چې صحت دا د مخی د مرض نه غنیمت گڑائی نن مونږ او تاسو سره وخت هم شتا الله تعالی مونږ او تاسو ته صحت هم را کړی دی دې قدردانی وکړه چې کله انسان د وخت دی صحت دی قدردانیوں کی تو دنیا دار کستے اگر دی وقت قدردانیوں کا اللہ تعالیٰ با اگر دنیا کی کامیابی دی دنیا پا کارونوں کی باغ مخ کیزی اگر اب پا دنیا پا دی کارونوں کی دی دنیا پا معاملاتوں کی وغر سڑی جوڑی دگرن کو یو انسان دی دین پا کارونوں کی دی وقت دی قدردانیوں کا اللہ تعالیٰ بدغا انسان دی دین پکاروں کی وغٹ سڑے جوڑائی جنب دی دین معاملہ کی اللہ تعالیٰ وغٹ سڑے جوڑ کی اور دی دین کار بت اخلی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ ما تا دی عارفین یو خبری دیر فائدہ را کڑی دا اغدا دا کہ دی وقت مثال چی دے دا پشان دی توری دے یا بھی تکٹ کے یا بتا کٹ گئی کتا کٹ نکا نتا بھی وصل کٹ کی عمر بدے ختم شی اللہ تعالیٰ سر ملاقات کے اللہ تب جواب رکھے گی نمونگا و تاسو سر انن وقت دے جدی وقت چدینو قدردانی پکار دا نمونگا کابرینو غیب یو سکنڈ قدردانی کولا اکابرین مبارک راضی چې غیب د ټیم دومره خیال ساتلو چې بعض به وي په روټۍ باندې ډېر ټیم لګي نو غیب بیا روټۍ نه خوړه صفوان وغیرہ په دې باندې باغی گزاره کوله ابو قیس رحمت الله علیه یو محدث دی شیخ الحدیث دی ہر ټیم په درس د حدیث کی یا بحفظ دی حدیث کی مشغولو سکسان ورطرال چې حضرت مون سره دغه رنګ عام خبرې وکړي ابو قیس رحمت الله علیه ورته فرمایل
په یو شرط دغه رنګ خبرې کومه تاسو نور ونیسئ چې دې دا رفتار دې نور هغه ودري نو زه تاسو سره بیا خبرې وکړم وی ځکه چې کله انسان وخت ضایع کوي او د انور غورځېږي نو د انور اواز کوي چې انسانه زه به غورځېدو کې ما بیا چې دې زه طلوع کېدو والا نیمه او تا د زندګۍ نه دا یو رس چې دا کټ شوه دغه رنګ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد دی امام یوسف سے چې کله بیمار دی مرض الوفات کی پروت دی زمنګری راځي د امام ابو یوسف رحمت الله علیه تپوس تا چې بیمار دی راشي تپوس بیو امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې کسان راځي دی غینه تپوس کوي چې انسان چې کله حج ته لاړ شي رمی دی جمارو چې دا رمیان راکبن افضل دا کمشین مطلب دا دی چې کله انسان حج ته لاړ شي او دی دا شیطانانو لی نو شیطانانو دی بشتو تا دا افضل دی چې انسان خپل خپو باندې لاړ شي یا دی بسورلی باندې سور شي دا شیطانانو لی امام ابو یوسف رحمت الله علیه دغه ملګرو نه تاسو کو نو هغه ورته جواب ورکو چې راکبن دغه رنګ چې انسان لاړ شي شیطانانو لی چا ورته وی چې نه بس ورلی باندې چې سور شي شیطانانو لی دا افضل دی امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته فرمایي چې نه تاسو دواړو جواب غلط دی بلکې صحیح جواب دا دی چې کله شیطانان سړی ولي او د شیطانانو دی وشتونه پس دعا سنت دا نو په هغه ټیم کې انسان د پکار دی چې پیدل لاړ شي شیطانانو دی غینه پس د دعا کې دا افضل دی او کله چې په اخیری ځل باندې شیطانانو دی نو غینه بعد دعا چې دا سنت نه ده نو افضله طریقه دا ده چې انسان پس ورلای باندې سور لاړ شي شیطانانو دی نو دا افضل دی دغه ملګری فرمایي چې د مونږ ټیم شو مونږ د امام ابو یوسف رحمت الله علیه نه راپاسي د دروازې ته لا رسیدلی نو چې په دغه ټیم کې د کلمې आवाज واوري چې مې قتل د امام ابو یوسف رحمت الله علیه اخیری ټیم کلمې په دغه ټیم کې پیرول او سای ورکا نو دا د مونږه کابرین دي وست مرګ هغه اخیری ټیم دی په دغه ټیم کې هغه ته اوس مرګ راځي یو بلی عالم تبزی په هغه ټیم کې هغه د دین خبرې کوي هغه مسائل بیانوي د مونږه کابرینو مبارک راځي چې هغه سره دومره د وخت قدر وو چې کله به داسې د مونږه کابرین مفتیان کرام تیر شوي دي چې بعضو به فتوا لیکله چا به سوال کړی او فتوا به یې لیکله هغه فتوا به یې په سینه باندې پاتې شي دغه ټیم کې ورته مرګ راغلی ابو زرعه یو محدث تیر شوی دی کله چې د مرګ ټیم شو شیخ الحدیث دی غټ محدث دی طلبه کرام ابو زرعه سره تاو راتاو ناست دي چې یاره دا خو یو غټ محدث دی شیخ الحدیث دی او د مرګ ټیم دی مسله دا ده چې کله د انسان د مرګ ټیم شي نو په دغه ټیم کې دته د کلمې حکم دا نه دی ورکول پکار اسنا سختۍ دی وجه انکار دغه ټیم کې انسان ته پکار دی چې تلقین د کلمې وکړي اوس طالبان دي ایت حیا ورتنا چې موږ استاد دی محدث دی شیخ الحدیث دی څنګه دی استاد ته تلقین د کلمې وکړو پکار خدا دا چې دی خپل کلمه وایي طلباء کرامو سوچ کو فیصله پدی باندې وکا چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث چې په هغه کې راځي
چې د چا آخري کلام لا اله الا الله شو والله تعالی به جنت ته داخلي. اوس دا حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه صحابه را نقل کړي دي، بیا یو صحابي نه بل صحابي را نقل کړي دي، دی بل صحابي نه بل صحابي را نقل کړي دي. هغه طالب شروع کړ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، بیا دغه صحابي دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه را نقل کړي، بیا دغه بل صحابي دی بل صحابي نه را نقل کړي چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. چې کله دی طالبانو دا حدیث شروع کو او یو دوا راویانی پکې ذکر کړ، ابو زرعه رحمت الله علیه ته پته ولګی دا چې دی طالبانو فلانه حدیث شروع کړي دی. چې کله دې درو رسیدل ابو زرعه رحمت الله علیه فرمایي خپل په خپل باندې دا جاری شول چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې دا آخري کلام چې دا لا اله الا الله شو دې جنت ته داخلي. دغه ابو زرعه رحمت الله علیه دومره محدث دی چې دغه درس کې ډېر شاګردان کې ناستل. یو ځل دې په درس کې یو طالب ناس دی نوې وادي کړي دی، د درس لګون شو هغه چې کور ته لاړو د دې روټۍ ټیم کې شوه واغې باندې لوګه لګېدلی وه. کور والی غوسه ده، د سره د خبرو تکرار کوي، یو بل سره تیزیږي. کور والا ورته یې چیرې ته ولې لیټ رالی؟ نو ابو زرعه رحمت الله علیه او شاګرد او خبر دی چې د ابو زرعه رحمت الله علیه په درس کې ناستو حدیث او درس وزار ته استاد ابو زرعه تصور شي. نو چې کله دو استاد په خبرو کې دې غوسه شو، وی کدی ما استاد ابو زرعه رحمت الله علیه ته یو لاک احادیث نبیات ته په ما باندې طلاق کوي. نو چې کله دې دواړو نه غوسه ختم شوه، خزم پریشان ده چې ما ته داسې غوسه او داسې تکرار خاون سره نو پکار، سړی پریشان دی چې ما ته جواب پکار او ما ته طلاق د الفاظ د نو پکار. کله چې سحر شو دغه شاګرد ابو زرعه رحمت الله علیه ته ځین ته پوسټ کوي چې حضرت بیګا خدای رنګ معاملې شوې ده، اوس تاسو ما ته وایي چې تاسو ته یو لاک احادیث یاد دي وګڼه. ابو زرعه رحمت الله علیه ورته بخندا شو چې بچي یو لاک احادیث ما ته داسې یاد دي لکه څنګه چې انسان د سورې فاتحه یادوي. دغه خلق سره د وخت قدر انسان باندې درې ورځې دا ډېرې اهمې راځي. یو ورځ انسان باندې د پیدایش چې کله انسان پیدا شي په دغه ټیم کې د دې رزق نکلې شي چې د څومره رزق دی، د دې باره کې نکلې شي چې دا انسان شقی دی، بدبخت دی یا سعید دی، نیکبخت دی. ځکه علما فرمایي چې کله ماشوم پیدا شي نو تحریک چې دی دا سنت دی، که په دغه ټیم کې د سره نیکان خلق وي الګ دی، نیکان سړی ته سره وي نو نیک سړی ته پکار دي چې خپل کې د سفرات ورکی دې د تحنیک کې دا سنت دي. ځکه چې دا یو اهم ورځ ده او نیک سړی ته پکار دي چې نیک سړی لومبه د خوراک ورکی. که جنۍ پیدا شوه زنانه نیک زنانه د لومبه خوراک ورکی. ځکه د باره کې لیکلی شي چې دا شقی دی که دا سعید دی، د رزق څومره دی دغه خبرې په دغه ورځ باندې لیکلی شي. دغه رنګ دویمه ورځ چې دا د انسان د دې عالم نه بل عالم ته تلل دي، د دې عالم نه بل عالم ته تلل دا یو د انسان بل اهم ورځ ده. په دغه ټیم باندې هم چې څنګه انسان پیدا کیږي د دې خوش قسمتي دغه ده چې د سره یو نیک سړی وي او د پاک خوراک ورکی. په دې دویمه ورځ باندې دا دویمه اهمه خبره چې دا چې انسان د دې عالم نه بل عالم ته ځي، په دغه باندې انسان خوش قسمتي دغه ده
چې د سره نیک خلق وي او دته د کلمې تلقین کی د کلمې حکم ورته نه کوي اسنه چې د دې سختۍ دی وجې د کلمې نه انکار وکي ځکه د دې عالم نه بل عالم ته تلل دي درېمه د انسان په زندګۍ کې یو اهم خبره اهم کار چې دی دا دې ته سوچ کول پکار دي چې الله تعالی سره ملاقات کو ځکه یو دا عالم دی یو عالم آخرت دی الله تعالی سره ملاقات دی عام طور باندې چې انسان کله یو وړوکی انتکار کوي هغه وړوکی انتکار دی لپاره هم هغه یو تیاری کوي که انسان د دې ځای نه دوبۍ او سعودي عرب ته ځي هغه سره به ویزه وي هغه سره به ټیکټ وي هغه سره به پاسپورټ او شناختي کارت وي دا به دې ځان سره محفوظ کوي دې به ځان سره ګوري چې آیا ما سره خدا سي سيزونه په جیب کې نشته چې هلته کې به ما سکوټري ګوري په هغې باندې به ما د مؤاخذه کېږي دې به ځان صفا کوي ځکه چې د دنیا سکوټري ده د دې چیکینګ به کوي هلته به ویزه ته ښایي چې دې د کوم ملک نه راغلی دی څومره وخت ته راغلی دی کاغذونه به ښایي چې دا کاغذونه یې صفا دي که نه د هغې نه بعد به دې بل ملک ته ځي نو دغه رنګ انسان د دې عالم نه به بل عالم ته ځي د دې پاره پکار دي چې انسان د ځان صفایو کې هلته کې سپورټ وي ده منکر نکیر دي هغوی به د تا نه تپوس کوي تا سره دغه رنګ فکر پکار دی چې ما سره داسې اعمال خو نشته بد اعمال چې دغه منکر نکیر چې دي ده ما ونیسي د ما مؤاخذه په دې باندې وشي بلکې تا سره چې څنګه ویزه ده هغې کې د تا وخت لیکلی دی چې ته به پلاني ملک کې دومره وخت تېرې او ته د پلاني ملک نه راغلی دغه رنګ به منکر نکیر د تا نه تپوس کوي چې د تا رب څوک دی د تا نبي څوک دی د تا دین څه دی نو دې دپاره انسان ته پکار دي چې کله آی عالم ته ځي نو چې څنګه په دنیا کې یو کار انسان کوي هغې دپاره مخکې نه انسان منډه تر روي هغه ضروریات پوره کوي نو دغه رنګ بل عالم ته تلل چې دي دې دپاره هم چې دي هغې څه ضروریات دي انسان ته پکار دي چې دا پوره کوي علما فرمایي چې انسان کې یو څو خصلتونه پکار دي چې دا یو بهترین خصلتونه دي په هغې کې ټولو نه بهترین خصلت چې دی دا خوف الهي دی د الله تعالی نه یره یو جلوت دی او یو خلوت دی جلوت دی ته یی چې ډېر خلق دي ته بیا د خلق ته بیا د الله تعالی نه یریږي ته بیا د خوف خبرې کې ته بیا د الله تعالی نه د خوف کارونه کې دې ته جلوت یی یو خلوت دی چې خلق نشته دی ته یوازې د الله تعالی نه تا په زړه کې یره پرته ده بعضې خلق داسې دي چې په جلوت کې د خوف الهي خبرې کوي خو په خلوت کې چې دی د الله تعالی د دشمنانو کارونه کوي دا صفت په جلوت کې او په خلوت کې خوف الهي دا صحابو ته په اعلی درجې سره دا ثابت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روان دی خلیفہ دی باچا دی د شپې روان دی گش کوي ګوري د خلکو ضروریات نظر اچوي چې څه معامله روانه د شپې عمر فاروق رضی الله عنه خبرې اوري مور خپل لور ته یې چې دا پای کم دي نن ساروي پای کم کړي دي دا پای چې دی پکار ډیر دي پلانې به وړي کور کې به استعمالو دی کو بواچوا هغه لور ته جواب کوي چې عمر فاروق رضی الله عنه بادشاہ وقت خلیفہ وقت حکم کړی دی
چې پيو کې وبنا چوي نو مور ورته جواب کوي چې عمر فاروق رضی الله عنه کوم ځای نه ګوري لور ورته جواب کوي چې عمر فاروق رضی الله عنه نه ګوري نو عمر خدای چې دا ګوري کنه عمر رضی الله عنه دا خبر واوري د ډیر خوان دي ورته ویر هغه کور ځان سره وی کتو چې دا فلاني کور دی سحر هغه زنانه راوغشته دغه معاملات د دې تاسو ته کو تحقیق وکړو چې دا خبر داسې وا هغه وی او بیا به بيدتا پکور کی لور دا ځوانه دما پکور کی الګ ته ځوان دا سیبو کو دواړه د نکاح برابر دی دواړه ته باندې کوم عمر فاروق رضی الله عنه چې د خپل زوی نکاح کوي هغه زنانه سره کوي هغه جنۍ سره کوي چې هغه په خلوت کې دی الله تعالی نه زړه کې یاره د خوف الهي دی پکې بیا علماء لیکلي دي چې کله دا خپل زوی ته وکا عمر فاروق رضی الله عنه بدی ته فرمایل چې کله ځان تیار کوم مبارزم نو ته دغه ته کې ودرا او ته دغه کلمه ما ته دوهراوي کچيري عمر نګوري عمر نشته دی نو دی عمر خوده چره دا ګوري عمر فاروق رضی الله عنه ته تر مرګ پورې بیا دغه کلمې خوان ورکول دغه کلمه ورته بیا دغه جنۍ تر اخیره پورې وي دغه د رمضان المبارک اخیری ایام دي دی الله تعالی رحمتونه دا په جوش کې دي مونږ او تاسو ته پکار دي چې توبه وباسو ځکه چې تر دې پورې علماء لیکلي دي چې یو د بت پرستو د بت عبادت کولو او یا صنم یا صنم یا صنم دوی کله چې شپه تېره شوه ټوله شپه دې ستړی شو په یا صنم باندې نو چې کله ورته خوب ورالو د خولې نه خطا نه ووتل چې یا صمد یا صمد الله تعالی ډایرک اواز کوي لبیک یا عبدی اے د ما بنده لبیک فرشتي دی الله نه تاسو کوي چې الله ټول شپه د یا سنم بوت اوازونه کول او چې یو ځل د خولې نه ووتل چې یا صمد اے بینیاز او به حاجت ربا یا الله تعالی ورته आवाज وکړو ویندی کې سره از دی الله تعالی ورته فرمایل چې راس پکې دا دی چې د دې بودانو عبادت کولو د بوت आवाज کولو بوت ورته جواب نه ورکولو خطانا په خوب کې ما ته आवाज وکړو بوت ما جواب نه ورکولو کما ورته جواب نه ورکولو مو بوت کې به فرق څه پاتې شوی الله تعالی د انسان توبه الله تعالی د انسان आवाज د خوب په حالت کې موري په ویخه کو پریدا موږ او تاسو ته پکار دي چې الله تعالی طرف ته متوجي شو یو بل جمعران ان شاء الله نو ای باندې هم دي صدقه فطر خبره کو بل جمعه ناراضي کاکا ای ناراضي صدقه فطر هدي وخت سره صدقه فطر عام طور باندې مونږ په دې معاشره کې صرف 100 روپۍ مشهور دي که څوک د چا وسوي 1600 روپۍ پورې صدقه فطر ورکول شي یو کس ته بار 1600 روپۍ پورې صدقه فطر ورکول شي مونږ او تاسو ته عام روټین کې چې مونږ او تاسو صدقه فطر ورکو دی پیرا 120 روپۍ هر کس ته پکار دي صدقه فطر ورکي 120 روپۍ صدقه فطر پکار دي چې کوم کسانو نه روزه تلی دا بیماران دي داسې بیماران دي چې بیا رستو په صحت نشته دي کمزوري دي بوډاګان دي رستو ورپسې صرف مرګ دی بس بیا سمیدو امید نشته دی بیا روزي بالکل بیا نشي نیوي داسې بیمار دی هغه چې دغه رجوع کفاره ورکوي هغه هم 120 روپۍ ورکوي صدقه فطر د اختر نه مخکې ورکوي د غریبانو چې کوم ضرورت دي چې هغه په هغه باندې ځان د پوره کی هغه 120 روپۍ ورکوي واخر دعواهم الحمدلله رب العالمین